ای بچ جنازه می وشي کنه او د دنیا نه لاړ شم نو په تاسو فیصله پرېږدمه زما د جنازې په ورځ به مورخین قلمونه راوالي او تاریخ به ولیکي چې څوک په حق دا به زما د جنازې په ورځ لیکل شي. اوس کو عالم ډېر چغې وایي پته نه لګي زه په حق یم ته په حق زما حق ته څوک نه ګوري. د عالم حق به هله معلومه شي چې کله دا ډیوه الله د دې علاقې نه اوچته کړي او دا نور الله د علاقې نه والي تا ته به د عالم کمې معلوم شي تا ته به د عالم حقانیت بیا معلوم شي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وی زه به مړ یم او مورخین به قلمونه راوالی یو تاریخ به ولیکئ خپله به فیصله وکئ چې امام احمد بن حنبل په حق وکړو بادشاه وقت اوس زما پته نه لګي مقابله مې د بادشاه وقت سره ده نو خلق تمام تور او داغ لګي ځکه مقابله مې د بادشاه وقت سره چې وفات شو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه جنازه وشوله لاش لا قبر ته نه دی کوز شوی غیر مسلم واورېدل چې نن امام المسلمین مړ دی نن د مسلمانانو امام د دنیا نه تللی دی. یقین وکئ دا علما نه دي دا د هدایت ډیوې دي. ګورئ په دې جوماتونه رنګ دي په دې مساجد رنګ دي په دې کلي ښکلي دي ښکلي که دا د هدایت ډیوې اوچتې شولې تاسو به د علاقې سپېرتوب وینئ. امام احمد بن حنبل د دنیا نه لاړ غیر مسلم وی صبر وکئ مونږ یې لږ دا مخ په مړوني باندې مونږ به هم د ده مخالفت کوو لږې کېدی چې په مړوني وینو. ملا علي قاري رحمت الله علیه لیکلي مورخینو کتابونه راوچت کړل او په تاریخ کې ولیکل چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې وفات شو او غیر مسلمو یې مخ ولیدو نو 20,000 غیر مسلمو په اقا ټیم باندې ایمان راوړ 20,000 غیر مسلمو ایمان راوړی دی چې د امام احمد بن حنبل لاش یې لیدی دی چې د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه لاش یې ولیدی. مدرسه داسې علما تیاری مدرسه داسې بچي تیاری مدرسه داسې میندې تیاری مدرسه داسې غیرتي علما پیدا کړي داسې په قرآن او په ننګ باندې ستر علما الله پیدا